السلام علیکم د 400 د جرنالست د ویب پاڼې خوږو کتونکو زه ستاسو قرباسي راجلي ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خوږو کتونکو تاریخ ته دې خبرې ګواه دی چې صارف ټول عمر د قصاب نه ګیله کړې ده او د قصاب نه ګیله من دي. خو په 400 کې اوس هم یو داسې قصاب موجود دی چې نه صرف عوام دغه تعریف کوي بلکې د سرکاري محکمو اهلکار او تر دې چې د محکمه فوډ اهلکار هم راځي او داغه نه غوښه وړي. د دغه قصاب په غوښه کې څه راز دی او د 400 عوام د دغه قصاب په اړه باندې څه وایي راځئ چې تاسو ته په دغه رپورټ کې وښیو. دغه 400 اوسېدونکي نو کاکا چې دلته غوښه اخیستو راځئ نو په زړه 400 کې دنیا قصابان دلته ولې نه هلې بس په دې ټولو راسي شو دي لري دا انصاف ګوشن دی مطلب انصاف کوي ما انصاف څنګه کوي د حقوقو کتونکو ته وایي کنه څنګه دی انصاف بس دا خدای دې کې برکت واچي خمر لري چې په دونیم سوال ته شل کم 300 په 300 ور کوي او هم خور کوي او مطلب دا چې اردان ور کوي دغه چې بازار کې په 300 یا په شل کم 300 خرڅيږي هغه غوښه او دغه غوښه کې څه فرق دی؟ لازم کې اسمان فرق دی. لکه څنګه لکه خلکو ته وایي څنګه فرق دی؟ ډېر لکه دا خره مطلب چې تعظیم دی خو مې دا مطلب چې خو دغه سره مطلب دا چې راکې ټول ته پرتی دي نه ختم شي اکثر به مو سره نه او علالي سه تنظیم تیار غوښه راوړي سکی نه میخه وسره ولا دی دغه کوم دي سودن داود مینوم دی او د پندخیل سودن کې نه هغه باز تحصیل کې خدای یو مسله شته چې لکه هغه په قیمت کې ملک سیواري او پتل کې بره مطلب اول اډو کې خو دی وي نو چې ته دا کوم غوښه یاد کې هغه وسره کټ کې هغه نه مخکې بکې خپل کار کړي او دلته کې د قیمت هم دغه 50 روپیا کم دی او غوښه هم لکه ستاره طبيعت ته لکه چې وته په سره په صدر کې کوته ډوکو سره ډوکم در کې لکه دی به کې دا نه منی نه کوي نو د کلیمنس کې هم دی لکه غوی الته کې په مشکله سره ساروي خرصول کوجو یو بل نه لکه پټول لالي دی خپل ساروي لالي الله پاک دې بدلی هغه وجه دا لکه دا سړی مته لکه اخلاص کی بدیږي وزن کې د ځین په زوړ بازار کې یو دکان دی چې 100 ګرام په کیلو کې کم دی 100 ګرام او د دې وزن برابر دی. زما دي نسیم خان نوم دی او په هریپور کې د هیلث ډپارټمنټ سره فوډ انسپیکټر یم. ترناو مې کلی دی خو په ډسټرکټ 400 کې زما دا کلی د دې ځای نه تقریبا 9 کیلومتره دی خو غوښه د دې سړي صفا هم ده او په تول هم برابر ده. ته په خپل فوډ انسپیکټر یې که دغلته په چوک کې چاته زه فوډ انسپیکټر یم او نه هغه بالکل ته یقین وکړه چې دې سړي ته ما دا نه دي ویلې چې زه څه شی دا مې تا ته وویل خو لکه دې سړي کې انصاف شته او غوښه ټیک ټاک ده. یاره ملګري ټولو خلکو له پکار دي دی په خپله وایي چې زه د ورځې 2 میخې حلالوم او په هغې کې ما ته الله پاک ښه رزق راکوي ښایسته کور مې دی ښه خرچې کوم داسې ټولو خلکو له پکار دي ټولو قصابانو له پکار دي چې انصاف شروع کړي نو الله تعالی به پکې ولله ډېره ګټه ورکړي. تاسو په خپله ګرځئ په بازار کې چاپې وښئ نو څه فرق محسوسوئ د ده په کار کې او د نورو قصابانو په کار کې؟ ملګري ټول قصابان چې کوم دي هغه په وزن کې کم ورکوي د ده چې کوم دی وزن برابر دی تلی مخامخ ایښې ده او غوښې صفا ده میخه راولي ستا مخکې حلالي او خلکو له ورکوي او ریټ حوالې سره جي 250 باندې چاته ده دا کوم افغانیانو کیمپونه دي په هغې کې هم په 250 نشته چې زړې میخې حلالي. نوم مې شرپایم راغلی یم. کاکا دلته ولې راغلی بازار کې دنیا قصابان دي هغې نه ولې غوښه نه هلئ؟ نو دا د شا خټلر ته غوښه لږه ښه ورکوي که نه نو په دغه وجه باندې بازار کې ټول به دغه شیدونه راغونډ کړي دي خلکو له ورکوي. غوښه څنګه ورکوي او قیمت یې څنګه دی؟ یا قیمت یې هم ډېر ښه دی بازار کې دا قیمت نشته. دلته څه قیمت دی؟ 250 او بازار کې 300 محمد مینوم دی عزیز راته وایي زه چې پخه به د پیسې یم نو زه د پلان نیکه قصب مې دی یاره د 50 کالو نه به زه قصابي کوم خو ما پیښور کې قصابي کړې ده په باجوړ کې مې کړې ده ما داسې 2-3 ځایونو کې دوکانداري کړې خو شکر دی ریکارډ مې پاک دی زه یم چې به غرمې له خدای راکړه شپې له بیا خدای. عزیز کاکا دغه راته ووایه چې ته خو د بازار نه ډېر لرې نو دلته کار معروض که نه دړی 2 سره غوښه دې خرڅېږي که نه؟ یاره جي 2 لالوم یو منډني له یو دې ځای له کله پکې 3 شي کله پکې 4 شي ډاډونه راله شي دغه څوک راته وایي میخه ته راله که په ځای کې 250 روپۍ کیلو ورته تلم که څوک پولي او که څوک منلي او که څوک زر منلي کوم غریب دی او که امیر دی او که بدماش دی او که مولا دی زما یو شانتې ریټ دی د انصاف زما دغه طریقه ده دا دی بچو ته هم یم او په خپله مې هم دغه روټین دی. کاکا 250 کې څنګه دغه ته قصابان چې کوم دي هغې وي چې په 300 کې هم زموږ تاوان دی په 350 کې هم زموږ تاوان دی نو ته بیا په 250 کې څنګه دلته میخه دا جي هزاریان دي
دوی کو برس کا انصاف وکړو نو لکه ما چې دا څونه په کومه طریقه زه دا خبرې کوم چې یار دا په 2.5 د خرڅه کړه نو که دغه مې ونه خړه د ازمیخ وکړي چې یاره دا ولې ما نن داسې ناره تېره کړه ولې مې ما ته تکلیف دی د ازمیخ وکړي د په 2.5 خرڅه کړي او د 2.5 خرید کړي دله پکې الله رزق ورکوي او که دی وایي چې لارې موټرې بنګلې نو مطلب دی چې بس د عوام غوښې خوراک دي نو بازار غوښه کې او دا غوښه کې دا فرق دی چې په زه خپل په خپل لاس څاروی رالم په خپل لاس راولم هغوی یا من غوښې والي یا 2 منه غوښې والي هغوی چې مطلب دی چې په دیاړي پکې وباسي په هره طریقه چې وباسي په خپل څاروی رالي او وایي چې 1000 ګټم 2000 ګټم چې 15000 وګټم زما دا روټین نظام چې 1000 ګټم چې 1500 وګټم ما خو جي تل مخې ته خې دغه ګاک ولاړ دی ویني دغه او تلم نه جي دغه انسو ولا دغه خو په پیغام هم نه لکه ولاړی او زه پسې روستو ولاړم کله چې داسې رش مشي نو بیا ولا لګ راپاسم او ته ولاړم کاکا دا راته ووایه چې په دغه خپل ژوند کې چا نه داسې متاثره شوی چې دا انصاف ته شروع کړی دی او د دوی لرې خلک راځي دا جي زه د ټي وي ته ناست وم د ستار ایدي کردار مې کته په سپینه ګیره یو جوړی او یو چپډو چې د هغه کردار ته مو کتل نو زما د عمر همداسې و چې 15 کاله عمر مې دی او زه به کفن کې جي جیب نشته چې ځان سره یوسم نو لکه ما چې د ستار ایدي نه عبرت اخیستی دی او کوم شروع مې کړی نو که د په صحیح معنو وکړه د هغه نو دی به الله نه خرابوي دا تاسو وینئ زه په 2.5 خرڅوم زه کوم هم په 2.5 خریده او خرڅوم هم په 2.5 دی کې مال الله رزق راکوي دا څه برکت دی چې څاروي 4 منې خدای 4.5 منه راوړي د عوام دواګانې دي چې دغه ستاسو کوم بچي دي نو آیا دیم ستاسو په نقش قدم باندې روان دي دې تربیت هم هغه شانتې کوي چې انصاف دي کوي که نه جي دوی خو یو په د یو زمې 12مې په د یو مې جي 18مې په د یو مې 9مې او دا مشر چې نو په د سکول سره شوق نو په د جمعه سره شوق قرآن مې پیوي نو ما ورته بچی که زما بچی او که په دې شکل روان یې په 2.5 نو الله به هم نه خرابوي او که د بازار د هغې په شان د کار کوئ نو بس رزق مخکې او تاسو به پسې ما په دې کې تاسو باندې سبق هم وي په دې حلاله کې او هم هم ساتي دې ورځې ته راورسېد دا کال هم کېږي دوم کېږي زما په نقش قدم روان دي انشاءالله په دعاګانو به رنګي زما ورسره دعا وي په دې طریقه یو د زیاتې راواخېسته د بازار د هغې په شانتې شو نو دی به وي ازاري دی به وي داغي دی به وي 2 لمبر دی به وي غلط سړی که یو سړی وایي چې یاره دا دې په 2.5 خرڅوي دی د کوم ځای نه راوړي ما سره دا میخې ولاړې د 8000 ولاړې د 1000 ولاړې د 18000 ولاړې د 1 لاکو پکې ولاړه ده دی کې د 1 لاکو هم دی کې رزق راکوي د 18000 دی کې هم رزق راکوي که د 1 لاکو بیله نو د 18000 کې خدای راکړي که د 18000 بیله نو د بله کې راکړي ګټه او تاوان چې دا حلال دي چې ټوله ګټه یې نه جي ارام وي که زه یو سړی ووایي چې یاره دې تاوان وکړم نن به تاوان وکړم سهار به تاوان وکړم بله به تاوان وکړم د دې عوض په 4 ورځ ورکړي په 5 ورځ ورکړي عوض ورکولو والا هغه الله دی چې دلته چېرته ضلعي انتظامي افسران فوډ والا یا دغه کسان دلته چکر مکر راوي او که راوي نو څه وایي درته یاره جي راغلي بېادبي دې ما پې زه په ادب د هغوی نه سوال کوم چې زه په هغه ورځ جي نوم سارو پسې تللی وم او دغه لکه په 2.5 ته زما د زوی فریاد وکړه چې یاره جي موږ خو په 2.5 خرڅوو او په هغې کې بوتلې په هغې جالۍ وه او یاره جالۍ دې نه اچولې نو ما د هغه میډم ته دا سوال و درخواست دی چې یاره تاسو جي په دې زما دا بچې په 1800 کې دا د 1800 جرم که هغه ته فریاد هم وکړه چې زه په 2.5 خرڅوم انصاف کوم نو خیر دی دا انصاف په جي تاسو کړی او که تاسو داسې وایه خیر دی مال هم یو صفحه والا رالیږلي دا ویڼه دا مخه ده جي نو دا قرباني هم راسره کړې وه د میډم ته جي زما دا درخواست دی دا سوال دی